العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على حبيبك الرسول زما عزتمندو مشرانو ګرانو دوستانو، د معراج شریف واقعه مرته بیانول شروع کړو. هغه کې چې کوم احکام او عبرتونه د مسلمانانو لپاره دا غي بیانو. ځینې انګریزان او هندوان، يهوديان او بعض مغرب زده مسلمانان د حضور پاک د ښکلې معجزې د معراج په باره کې څه شبهې کوي. نو ستاسو د پوهې دپاره درته چا شبهې څه دي او جواب یې څه دی. دا خدا اصلیه معجزه ده چې زمونږ په ایمان دی او زمونږ د احکام ور سره تعلق دی. الحمدلله. چې سړی مسلمانی ایمان دی ته وایي چې د خدای او د پیغمبرانو په خبرو کې به هیڅ قسمه شک شبهه نه کوي. زمونږ عقلونه ډېرو خبرو ته نه رسي. قسم ده یو ډاکټر په خبرو څوک نه پیږي چې ډاکټري نه ویل. د انجینیرینګ په خبرو څوک نه پیږي چې انجینیري نه ویل. ټلویزیون خو ګوره په تصویرونو باندې نه پیږي چې دا څنګه راځي او څنګه. دا خدای فن خپل خلق. نو د پیغمبرانو خبره د خپل عقل د چټاکي عقل پتل تلل دا سیدی لکه د زرګر پتل ته سړی غر تلی طلبه د ماته شي مزي به مشلګ وکار پاکان دا قیاس از خدمگیر گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر. فلسفی کو منکر حناناست از حواس انبیاء بیگاناست. فلسفی گوید معقولات دون عقل از دهنیز میں ماند بیرون. مصنعی ملاوی فلسفی و سینستان خوبا دوستوانه حنانه معجزین انکار کی چی لرگیم جاڑی خود دوی عقل د دې میدان نبار دی. پیغمبرانو مړي جمع دي کړي دي د خدای په حکم. قرآن شریف د دینه ډک دی، انجیل د دینه ډک دی. اسماني کتاب د سلیمان علیہ السلام تخت په هوا کې روان، نه پکې تیلو نه پټرولو. خدای پاک ورته ناشنا سيزونه خاولل. د پیریان ټول تابع او قرآن شریف د دینه ډک دی. داود علیہ السلام با ذکر کو، غرونو با ور سره ذکر کو، مارغانو با ور سره ذکر کو. دا قرآن شریف کی بیان دی.
یا جبال اوبی ما هو الطیر وعلمنا له الحديد عن ايمن السابقات وقدر في السرد وعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. چې سنا به ویله غرونو بور سره ویله مارغانو بور سره ویله اوس په نه راواغشت لاس کې به نرمه شو او زغره به ته جوړول. د دې دا ورکشاپونه او مرکشاپونه ټول پاتې دي د خدای او د رسولانو په کار کې. خدای چې څه کوي خدای پاک اسباب تاجت نه لري نه د دنیا د خبرو داغه محتاج. دا نقشه چې د انسان جوړه کړې ده او د خپل ګلان اونې جوړې کړې دي او دا مزیدار ستوري او نور چې جوړ کړې دي د چا نه تپوس کړي یې په ورکشاپ کې جوړ کړی دی. خدای خوای کن شبس شا موجود د انسان نقشه بس جوړه کی او د درګونو د انتظام او سترو کې پردې او وګونو کې جله. قسم دې د انسان په معلوماتو کې په خپل په بدن کې په روپې کې 14 انو کې شپږنې معلومات شوي دي 10 انې لا نه دي شوي. دا سه دماغ ولا خدای پیدا کړی دی که خور وره کې نه دا سټیل یا په بر اعظم کې لبزیش دومره رګونه دی پکې او دومره ناشنا نظام دی او یو رنګ جدا جدا کار کوي. سترګو نه خبرې سو پردې دی او کومه پرده څه کار کوي. وګونو نه خبرې چې د اواز څنګه را رسي زما وخت. جبه کې خوند شته د مرچکیو د مالګې معلومول شي ګوته کې نشته. ګوته مالګې لوروړم ګوته خو هغه خوند نه معلوم یو جبه وروړه معلومه یې پوزه که مالګه کې کېدې د مالګې خوند نشي معلومول وک پکې کې. خدای یو جدا نظام نه چې عقل پکې حیران دی. خدا وایي چې خدای او رسول سویل دي هغه ټول حق دي. الحمدلله زمونږ په بې شک او بې شبهې ایمان دی. ایمان دې ته وایي رونو چې د سړي داسې کلک یقیني چې د چا په وینا متاثره کېږي نه. بعضې خلک زر انګریزي کتاب وګوري اردو کتاب وګوري د ګمراهانو خلقو خلق خرابوي نو زر متاثره شي. هلکه زناوره چانه مو متاثره کېږي. نور گرم دی اور گرم دی مونږ ټول یې منو خو که د ټول پېښور خلک درته ووایي چې اور خو یخ دی لاس پکې وردن نه که نو ستا په یقین کې فرق نه راځي. قسم د ایمان د دقه شان یقین نوم دی چې د خدای او د رسول په خبرو کې زناورو ستاسو کار نشته. ښه هغې یو څو خبرې کوي دې د دې دپاره ته یم چې درته څوک هم خطا نه کړي. الحمدلله چې مسلمان یې نه څوک یې خطا کولی شي. اوله شبه دا کوي چې اسمانونه دا موجوده فلسفه خو یې اسمانونه نشته. نو چې اسمانونه نشته نو د دواړو جهانو سردار کم خوا ختلی دا موجوده فلسفه دې ته د فیثاغورس فلسفه وایي او پخوانۍ وه د ابرخس. دویم که وایي مونږ ومنو زړه فلسفه ومنو د ابرخس چې اسمانونه هم شته نو د اسمان د لاندې خو هغوی وایي اور دی اور نو په هغې انسان څنګه تېرېده سوځه ووایه نه. بیا هغوی وایي او دا موجوده فلسفه هم وایي چې تقریبا 50 میله چې اوچت شي د ځمکې نه یو خلا ده هغې کې ساه سړی نشي اخیستی او پخوانی فلسفه کې ورته طبقه زمهریریه وایي یخه ده نو بې ساه څنګه تېرېده په دا مونږ چې کومه سالو د دې 50 میلو پورې تعلق دی خو دا ساه نشي اخیستی ګیس چې جدا
څلورمه دا وایي چې د دواړو جهانو سردار خو یو مخلوق ته انسان دی، نو انسان څنګه دومره تیز تلی شي او بیا تیز راتلی شي؟ ځکه تقریبا په معراج شریف د 3 غنټو مره وخت لګېدلی دی او د دواړو جهانو سردار ته خدای عجایبات و غرایبات ښودلی او بیا راغلی. نو انسان څنګه دومره تیز تلی شي؟ دا د هغې شبې دي. خړمبې خبره چې اسمانونه شته او که نشته، د دې به دوه جوابه یاد لره. اوله دا ده که مذهبي شکل کې اعتراض کوئ نو د جهان ټولو مذهبونو ټولو کتابونو کې د اسمانونو بیان دی، یوازې قرآن شریف کې نه. انجیل شریف د اسمانونو د بیان نه ډک دی، تورات شریف ډک دی، زبور شریف ډک دی، د هندوانو 4 ویدونه دي هغې کې د اسمانونو بیان دی. د سکانو کتاب دی ګرند ورته وایي، ګرند صاحب، هغې کې د اسمانونو بیان دی. نو چې څومره دنیا کې مذهبي کتابونه دي او خلک ورته آسماني وایي، ټولو کې د اسمانونو بیان دی. نو د مذهب په اعتبار نه یهودي انکار کولی شي، نه عیسائی کولی شي، نه هندو کولی شي، نه سیک کولی شي. ټیک ته هغه سړی کولی شي چې نومې مذهب نه مني، لکه روسیان مردار، هغوی بغیر د حضرت خېټې نه بل څه نه مني، خېټه مني، یا د ښې زیر یا د ښې پیښ، بل څه نه مني. نو د مذهب په اعتبار خو یو کافر هم څه اعتراض نشي کولی، ځان ته چې هر څه وایي، ځکه د هغې د مذهب کتابونو کې اسمانونه ذکر دی، یوازې قرآن شریف کې نه دی. دویم که د مذهب دا رشته ته لږ ساعت لرې کړو، یاره آسماني کتابونو ټولو کې خو د اسمانونو بیان شته، خو زما عقل یې نه مني وایي. د فیثاغورس فلسفه کې دا دی چې اسمان نشته. نو دویم جواب دا دی چې ولې نشته؟ دوی وایي مونږ دوربینونه ولګول، غټ نه غټ دوربینونه مو کتل او ام لګول، هغې کې اسمان په نظر رانغی. نو نشته. نو تاسو به ورته وایئ چې نه لیدل خو د نیش دلیل نه چې تاسو نه دي لیدلی. د جهان هسې د مثال په شکل 1,40,000 ښکلي نیکان بندگان د مختلفو زمانو او د مختلفو ملکونو او علاقو وایي چې مونږ لیدلی دی یا مونږ ته خبر یو. نو د لیدو والا خبره معتبره که د نه لیدو؟ سپومې ته خلک ولاړې 2 کسانې وویني 15 شوي مونږ ونه لیدله. نو د دنیا یو عدالت دا ویلی شي چې نشته، د لیدو والا خبره منلی کېږي. یو سړی مړ کړي، 2 ګوان وایي مونږ لیدلی او 100 وایي مونږ نه دی لیدلی. نو وینا د چا معتبره؟ د لیدو والا. عربی کې وایي اذا لم تر الهلال فسلم لناس رأوه بالابصار، که تا میاشت نه لیدلی نو د هغې خلقو خبره منه چې چا په دې سترګو لیدلي. نو دنیا کې لیدل دلیل نه، لیدل دلیل نه. د ځنګل نه یو 4 سړي راغلل چې موږ یو ځناور ولید برګ او داسې ښکری وي او داسې غوږونه، او دلته بازار کې 100 کسان وایي دا نشته ځکه چې موږ نه دی لیدلی. نو هغوی به تاسو نه لیدلی، موږ خو په سترګو ولید. نو همیشه د لیدونکو والا خبره معتبره وي، د نه لیدلو خبره معتبر نه، ځکه نه لیدل خو څه دلیل نه. یو سړي حلوا وخوړه د بنو، وایي داسې ښکلې حلوا ده، بل وایي نشته ځکه چې ما نه ده خوړلی، تا به نه یې خوړلی. نو نه خوراک، نه څکاک، نه پوزه باندې معلومول، په ژبه نه معلومول، دلیل د دې خو نشني چې چا خوړلي چې عسکري د هغې خبره معتبره وي.
دی باندې خو ماشوم هم پیږي چې یاره د بنو حلوا نشته ځکه چې ما نه ده خوړلی. که دا ووایي چې یاره مونږ خو دوربینونه ولګول مونږ ته پکې ښکاره نه شو د لیدو نه هم کار واخیسته خو مونږ ولیدل. نو دا ورته ویلی شي چې د انسان طاقت د لیدو څومره دی. الله محدوده دی که محدود یو لیمټ لري که نه. چې څنګه د انسان په خپله د سترګو طاقت یو اندازې پورې دی دقه شان د ده د جوړ شویو څیزونو طاقت هم یو اندازې پورې دی زیات نه دی. لا محدوده طاقت انسان سره نشته. زه په یو میل کې څیز وینم زیات نه وینم. که زه یو آله جوړه کم خو د خپل طاقت مناسب به جوړوم. دا هېڅوک نشي ویلي دنیا کې چې زه داسې آله جوړوم چې د هغې غیر محدود طاقت ته څه لیمټ یې نشته. خدای دې زناورو کې فرقونه پیدا کړي. ته یو میل کې څیز وینې او غټ او ټپس بره ګرځي هغه لاندې وړه غوښه وینې ګرګس 3 میله بره وي په سترګو چاته نه ښکاري او هغه لاندې مرداره وینې چې په جوارو کې پرته ده چې ګورې ګرګس پکې ني بل ګرګس پکې ني اب تاړو وینې نه چې دا د کوم ځای نه خدای دوی ته چا په ټلیفون وې که چا په وارلس وې هغې وینې او تینې وینې ګرګسان وینې که نه غټ بلاګان ادروازې څوک نه وینې ټپسان خو لا نږدې ګرګس پستوک نه وینې چې ګورې یو موږ دغه کې د هغې ته په سهار وختي ناستې وختي ته په یو میل کې اواز اورې سپی په 6 میله کې اواز اورې ته په 6 ګزه کې بوی معلومه او کټمل 50 ګزو کې معلومه ستانه څومره وړو کې دی یو کونه د دې څاروو غولانځو کې چینقتي چیچړ اردو کې ورته چیچړ وایي او پښتانه ورته څوک شینې وایي څوک کونې وایي. خدای ده کې دومره طاقت یې چې دی په 45 میله کې د اوښ د خپو کشار اوري. نو عربو کې به ډاکې نو ځان سره به یې کونې ساتل نو چې د اوښ کشار به یې اورېده کونې به لارې طرف ته روان شو چې یاره په دې اوښان دا روان دي ځان مور پورې ونښلو. نو دې ډاکوانو به د کونو نه د قافلو راتلل معلومون. نو عربی کې په کونې پورې متل دی فلان اسمع من قراب کونې ته په عربی کې قراد وایي فلان کې د کونې نه په غوږونو تیره دی کنې زمونږ غوږونه څومره غټ دي 50 کونې پکې زیږي خو د یو کونې مره طاقت نه لرو. خو خدای چې انسان له څه ورکړي دي ده دپاره همدومره بس نور طاقت دپاره یې ولا عقل ورکړی دی چې خو عقل استعمالوه. زناورو سره عقل نشته حواس یې اوچت دي خو عقل یې نشته. یو زمانې قسم دی که د پېښور خلک ونیسي ټول دی خو د عقل په رڼا نیسي. هلکه ته دغه ځای وربند که ته دغه ځای لاس کې ټوپک ونیسه ته دغه ځای جیلب ونیسه ته به داسې وکړم په دې یې نیسي. دا د عقل رهنمایي ده. ماشومان هم زمري نیوي شي پنجره ورته کېږدي او ګډورې پکې تړلي نو زمری خو د لرې نه وویني چې ګډورې دی اواز یې اوري بوی یې معلومایي. خو دا عقل پکې نشته چې زه خو ټول ورځ په غوښې پسې ګرځم دا تیار مزیدار ګډورې راته څنګه چا په دې صندوق کې ایښی دی دا سوچ یې ني. نو دی پې ورمنډه کړي چې ورمنډه کړي په پنجره نو چې وردن نشي لټ پې راښکته شي ګیر شي. که دا سوچ یې وي عقل یې وي نو ده په پنجره غدار کړی نو بیا یې لکان هغه پنجره
پراکاږي خپایې ورته لګېدلې عجایب ورته راوړې چړیاګر ته. نو یو زمری ګورې موږ نشو نوې دا د عقل پرړی نیسو. عقل او تجربه هغې سره نشته کنې حواس یې زیات دي. ما خو ورته وایي موږ له چې خدای سره راکړي دا زموږ دپاره بس موږ دومره بوی بس و چې دوه درې څلور ګزه کې بوی معلومه و. که زموږ دومره پوزه وې دومره طاقت وې پکې چې د پېښور آخري حده پورې موږ بوی معلومولی وې شوې نو بیا به چا خوب کړی وې د بدبویه نه. د پېښور ټول ډیرانونو د ویڼو بوی به زموږ په پوزه کې او که غوږونه هم دومره تېره وې چې شپږ میله کې م اواز اورېدی نو د ماشومانو د کاکونه به چا خوب کړی د ټول کلي د ماشومانو چغې به یې په غوږونو کې که په سترګو کې دومره طاقت دی چې په اوبو کې ورته جراثیم ښکارېدی. اوبو کې جراثیم دی. دا ټول ډاکټران وایي فلټر شده اوبه استعمالوي یا شېدلې چې جراثیم پکې مړي. که ستا سترګو کې دومره طاقت وي چې جراثیم د اوبو کې لیدلې بیا به تا اوبه څکلی دا به داسې بلا چینجي دي پکې. نو خدای دا زمونږ د نظرونو نه پټ ساتلی دی. مونږ له دومره طاقت راکړی دی چې څومره مونږ له مناسب و خو هغه کمې زیاتې شي معلومول د عقل او د تجربو په واسطه کوو چې حیواناتو له خدای هغه نه دی ورکړی. ګیدړان د شپې ګرځېدی شي ته نه شي ګرځېدی. مګې ستا په کوټه کې ګرځي ټوله شپه ته نه شي ګرځېدی. کبان په اوبو کې نظر یې لګي ته نه شي لیدی. حیوانات کم دریابونو کې ولید دا نهنګ هم ولید دا نور ځناور. ما یو ځناور لیدلو په افریقې په دې دریابونو کې او دومره اواز یو د زمري اواز ډېر اوچت دی یو د هغه حیوان د سنډا په شانتي او غټه خولي کله بار هم راوځي کله دننه په اوبو کې ګرځي هېڅ پروا نه تاله خو که چا غوټه درکړه او 5 منټې په اوبو کې ګیر کې مړ دی. نو خدای د حیواناتو کې ناشنا څیزونه پیدا کړي. نو که دا ووایي چې یاره مونږ دوربینو لګو اسمان هم ونه لیده نو ته ورته دا ویلی شي چې ستا د نظر او ستا د آلو طاقت څه ځای پورې دی. دا دعوه تا نه ده کړې چې زما په دوربین کې لامحدوده طاقت دی. کیدی شي چې اسمان ستا د هغه طاقت د حد نه اوچت وي. او د دې مثال شته پخوانو فلاسفرانو به وی دا برخص فلسفه چې زمونږ عربۍ ته رانقل شوی چې د خلا کې 15,000 ستوري دي نور نشته. بیا دوربینونه دا دویمه فلسفه چې راغله د فیصا غورس او نور قیمتي دوربینونه یې جوړ کړل. نو دوی وی موږ 100,000 پورې ستوري ولیدل نور نشته. بیا نوره ترقي وکړه بیا وی 10,00,000 ستوري مو لیدل. بیا نوره ترقي وکړه وی 1 کروڑ مو لیدل. اوس وی 100 ارب ستوري مونږ ولیدل یعنی 100 کروڑ او 15 100 کروڑ او 15 کروڑ نور. اوس هم وی پته نه لګي کیدی شي چې په مستقبل کې دو د دې نه غټه آله جوړه کړو چې نور ستوري هم پکې راښکاره شي. نو د خدای د مخلوقاتو علم بغیر د خدای نه بل چاته نشته. وما یعلم جنود ربک الا هو. د خدای د لښکرو علم بغیر د خدای نه بل چاته نشته. دا شګې به څوک وشمېري په دنیا کې. د ونو پاڼې چاته معلومې دي چې څومره پاڼې دي. د انسانانو دا کوپړې سرونه چې څومره دي دا خو ټولې اندازې دي. حقیقي علم رښتونی علم چې هغه صحیح وي صرف د خدای پاک ذات سره. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. خدای وایي اسمانونو ځمکو کې چې دا د غیبو خزانې دي او د غیبو څیزونه دي دا صرف خدای ته معلوم دي. دا خدای بل چاته نه دی ښوولی. انبیاء کرامو ته خدای پاک بعض څیزونه ښایي چې هغه د هغه دپاره معجزه وګرځوي
خدا هغه سيزونه چې امت ته فائدې او تشریح سره سره تعلقي د شګو شمیر ته د پیغمبر څه ضرورت، دونو د پانو شمیر ته د پیغمبر څه ضرورت. نو دا سيزونه دا خدای سره تعلق لري. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خدای ته وي خپل مخلوقات ته دي معلوم چې چا پیدا کړی دی، هغه ته علم دی. نو د هر کائنات او د هر ذره نه خبر صرف د خدای پاک ذات. نو د ستورو شمیر چا نه دی معلوم کړی. نو ستا په دوربین کې ته پخپله وې د قمردي مخکې به د یو سوې بلبل سوې بلبل سوې. نو کیدی چې اسمانونه ستا د دوربین د حد نه اوچتي ته به نه وینې، ستا هلکې به نه ښکاري. دیم د هر څه لیدل په رنګ کېږي. یو شی چې رنګ نه لري هغه څوک نه ویني. خو زما ستاسو په منځ کې هوا ده، خو زه هغه نه وینم. که هوا مې لیدي تاسو به مې نه لیدل. په سیلې کې چې دا ګرده راشي یا تیاره کې هغه تیاره اجزا ورسره ملو شي نو بیا یو بل نه وینو. او اوس یو بل وینو کنې زما ستا په منځ کې هوا ده، داسې کې ته مو پېپېږي هوا ده. نو کېدی شي چې اسمانونه دومره شفاف وي چې په هغې نظر نه ودرېږي. او زما دا چشمې دي ما سترګو باندې اچولې دي، خو د دې رنګ نشته مثلا. نو ما ته دا خپلې چشمې نه ښکاري، تاسو راته ښکاره. دغه شان اسمانونه د شیشو په شان صاف وي چې په هغې نظر ودرېږي نه. که نه علم یې خدای سره دی، خو دغه ځناور که پوهیوې نو د مثالونو په ذریعه یې پوهیولی شي. نو اسمانونه شته الحمدلله، اسمانونه جدا جدا دي. ځمکې هم خدای و پیدا کړي دي اسمانونه، خو اسمانونو منځ کې جدایي ده او د ځمکو منځ کې جدایي نشته. ځمکه یوه ده خو لکه د پیاز د پاڼو په شان یو بل سره هغه طبقې متصلې دي. ځکه قرآن شریف کې چې ځای په ځای ذکر دی، اسمانونو سره اوه ذکر کېږي، ځمکې سره نه ذکر کېږي. ځمکې کې سره صرف صورت طلاق کې دا دی ومن الارض مثلهن، او ځمکې مې مو پیدا کړي دي. نور قرآن شریف کې ځمکه خدای یوه ذکر کوي د جنس په لفظ ارض. نامثلیت په شمیر کې طبقې دي ځمکه کې حصې دي. د ځمکې قطر تقریبا څه کم 8000 میله دی. که چا سیخ ومنډه د دې طرف نه بل طرف ته ووت نو دومره جوړېږي. ځکه 100 په ټپه هېڅ نسبت د ځمکې ټول محیط 4000 میله دی، نو قطر یې تقریبا دومره راځي. یو ځای کې انګریزانو تجربه کوله برطانیه کې چې یو سورنګ وباسو چې امریکې ته یو شارټ کټ جوړ کړو په ځمکه کې. ځکه امریکا په بل طرف ته ځمکه داسې ګول ده، نو یو تقریبا 200 میله پورې چې سورنګ وښکه خوا کار نه کوو، نه برمې نه سورنګ ودرېد. بیا بل ځای لرې په 100 میله لرې فرانس طرف ته تجربه کوله، چېرته داسې هلته به ګټه یا به څه بل څه وي، نو بل ځای به سورنګ وباسو چې هغه هم 200 میله ته ورسېد سورنګ ودرېد. نه برمې کار کوو نه څه بل څه کار، بس هغه ارادې پرېښود. د ځمکې داسې حصې دي خدای پاک پیدا کړي دي چې هغه د انسان د وس نه بار دي. وخت ختم شو. نو د اسمانونو متعلق مې ورته خبره وکړه. په ټولو دغه کې آسماني کتابونو کې چې څوک مذهب مني، نو که یهودیان دي، که عیسایان دي، که هندوان دي، که سیکان دي، ټول قومونه اسمانونه مني. نو د اسمان نه انکار هغه خلک کوي چې د سره خدای نه مني،
ناول خو ورسره د خدای د ثبوت دا نښې وښیه چې زناوره دا چا پیدا کړې دی. اسمان خبره خو لا رستو ده، تو چا پیدا کړی دی دنیا ته؟ پلار راوستی که مور راوستی که خپل لیډر راوستی که حکومت راوستی؟ که پلار راوستی وي خو ستا د پیدا کېدو نه به مخکې خبرو. یو ګل ترکان چې مثلا څه شي جوړوي خو هغه نقشې په ذهن کې مکه شان جوړېږي. یو لور جوړوي خو لور به جوړېږي، داسې نه چې جوړوي لور او کړپ د هغې نه ریړه جوړه شي یا ټانګه. که مور راوستې مور خو تا نه خبره هم نه ده چې زما خېټه کې څه دی، نر دی که ښځه. د ډوډۍ انتظام خدای د مور په حواله کړی نه دی. کنې تلوارجنې ښځې به الوګان او ټیپر زر خوړلي چې دا بال بچ مې خېټه کې زر غړ چې هر څه به یې خراب کړي. خدای ته نه مور خبر کړی ده نه پلار، نه بادشاه راوستی. بادشاه هم ستا په شان نسواري دی، دړی نسوار کوي او سګرټ څښي. نه لیډر خو د پاکستان ټول د جهان دروغجن. کوم لیډر پیدا کړی؟ نه لیډر پیدا کړی نه باد. چاوی یو سړي ګناه کوله توبې ته وکړه او زه به لس روجي ونیسم. چې روجي ونیولې بیا ته ګناه وشوه نو بیا دې خدای ته توبه وباسي. خو روجي منښته یو ځل لاله او که دې ویلي چې هر ځل قرآنه ګناه وشوه نو زه به روجي نیسم نو بیا به هر ځل لس روجي نیسي. خو روجي نیولو ته حاجت نشته د توبې دپاره. توبه کې درې خبرې ضروري وي. اول دا چې کوم شي نه توبه وباسي به پرېږدې. داسې وایي زه شراب به نه څښم زما توبه خو شراب څکي نو دا توبه نه ده پرېږدې به. الاقلاع والانظام. دویم چې دې څه کړي مخکې هغې باندې به پښیمانه یاره غلطي رانه شوه. دریم دا ده چې د آینده دپاره به په زړه کې په ښه اراده وکړې چې دا به نه کوم. نو چې دا درې خبر راغلې نو دا توبه ده. توبه د خولې توبې ته نه وایي یا غوږ له ګوتې وروړل توبه نه. خولې غوږ له ګوتې وروړو ته مجد نشته، په خولې مجد نشته، زړه کې پښیمانه خدای سره او آینده دپاره دا اراده وکړي چې دا به نه کوم او هغه شی پرېږدې بالفعل نو دا ستا توبه ده. خدای هر قسمه ګناه معاف کوي، دا د پردې حق نه معاف کېږي. که سړي زنا کړي، سړي شراب کړي، بل څه کړي، په اخلاص توبه وباسي خدای معاف کوي. دا د خدای وعده ده په قرآن شریف کې. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. څلېرویشتمه پاره کې خدای وایي چې په ځانم چا ګناه کړي، زیاتي کړي، د خدای د رحمت نه مه نا امیده کېږي. توبه وباسه بس معاف.
خدای چا سره زد نه کوي. الحمدلله. نو که دی ویلي چې هر ځل به روجې نیسم خو هر ځل به نیسي، که یو ځل یې یاده کړی بس هغه یو ځل بس دی، خو توبه دې وباسي، بیا دې دا کار نه کوي. د حضرت عمر فاروق د هجرت پر رابطه معلومات را کړی، قصه درته بیان کړم. اخلي قصې دي. عمر فاروق هجرت کاو، خو ډېر بهادر، حرم شریف کې आवाज وکړي زه هجرت کوم، دا دې روانه. که څوک ښځې کونډې کول غواړي او ماشومان یتیمان کول غواړي نو ماله دې مخې ته راوځي، ما دې منع کړي، ځکه مسلمانان به یې نه پرېښودل. نو هغه وایي زه دا دې روانه، د چا مجال و چې به یې مخې ته ورته. یو غیرتي بهادر. که دومره معلومات غواړئ خو بس دي، که نه بیا خو لویه قسم. انجیل شریف ته هر سړی نه ګوري. تاسو د خپل مذهب هغه کتابونه ګورئ چې د یو عالم نه چې ستاسو د هغه په ایمان او په علم یقیني ورته وښایئ چې دا تاسو مه ګورئ. مه انجیل ګورئ، مه تورات ګورئ، مه نه پېپېږئ. سړی د خپل دین نه نه خبر او پردي دینونه ګوري دی ګمراه کېږي. یو سړی چې جام خالی وي نو که خاور تیل پکې اچوي، که غوړي پکې اچوي، که پی پکې اچوي، هر څه پکې پروزي. او چې خپل جام یې ډکي نو چې پی پکې څه اچوي نو هغه ترې پروزي. نو که یو عالم چې پوهېږي په خپل دین هغه سره وي نو ټیک ده. عامو خلق خطا کېږي. دی چا کتاب مه ګورئ عمر صالح، دا فتنه ده. چې څو پورې د یو معتمد عالم چې په رښتیا عالمي او د هغه په دیندارۍ یقین وي هغه ته وښایه قربان دا وګورم که نه، هسې مه ګوره. خلک چې فتنه خورئ که نه نو هغه په خوږو الفاظو خورئ. ګوړه به درکوي منځ کې به زهر وي. دا به تا ته وایي ګوړه دا چیني دي، دا شات دی، دا ګنکپان او ډاکوان خلک په څه وایي د اخبارونو کې ګوره. دله کیله ورکړه، دله چای ورکړه، دله مالټه ورکړه، هغې کې ستن والي. نو سړی بې خوده شي او د جیب نه پیسې وباسي. دقه شان د ټګانو کار دی. خپل غلط خیالات په خوږ انداز کې پیش کوي نو تا به متاثره کي، د ایمان د دولت نه به خلاص کي. نو د هر چا رساله مه ګوره. چاوی او بزرگو داسې خلق وای چې د سید الکائنات د قبر خواته داغه تعریف کو درود شریفه وي نو حضور مبارک لاس ورته روح کو خو مصافحه ونه کړه. دو دی بزرگو نه کړه چې خلق په او دا بزرگ په افغانستان کې دی. دا ټول دروغ دی، دروغ قصې واهیات د دې پښتو په کتابونو کې او د فارسی په قصو په کتابونو کې د جهان دروغ دی. او په اردو کې امیر حمزه قصه ده، په غر ننوت نو منځ کې دریاب راغی، دریاب کې لاړ نو اور راغی، اور کې لاړ نو دا راغی. دا ټول دروغ قصې دي. نه د دواړو جهانو سردار چاته نه لاس راوخ کې دی نه دا خبره شوې دي. دا فرضي قصې دي، دا واعظان یې وایي. د تلاوت سره چې سجده راشي نو مناسب دا چې تلاوت نه چې فارغ شي به سجده وکړه. ټول جمع کوه په ځان کیدی شي نه پاتې شي. نو چې آیات د سجدې دی وي که هغه وخت کولی شي ښه پخه، که وخت تلاوت چې ختم کړي نو بیا وکړه کم از کم، که نه رستو هم کېږي خو رستو کولی نه دي پکار. چاوی که د یو ښځې مهر پاتې او خاوند یې مړ شي نو مهر د هغه د میراث نه به د ټولو نه مخکې الی، ځکه دا د خاوند په سر قرض دی، قرض د میراث نه مخکې دی. یو سړي ښځې پسې مثلا 80 جریبه ځمکه لیکلې ده او دې مړ شو، ښځې له یې نه ورکړې او د 200 جریبه پاتې شوه نو 80 جریبه د ښځې مهر دی مستقل. هغې کې د نور ورثو حق نشته.
یو کې نماز مترجم کې حي علی الصلاة لیکل شوی دی، بلکې حي علی الصلاة لیکل شوی. کوم یو صحیح دی؟ حي علی الصلاة صحیح دی، حي علی الصلاة خو غلط دی. یو سړی ښځه طلاقه کړي او دې سړي دویمه ښځه م کړي، نو د دې ړومبۍ ښځې دا خاوند سره د مهر نه علاوه په جایداد کې حصه شته که نه؟ نشته. ښځه چې طلاقه شوه ختم شوه، صرف د مهر حق شته، میراث یې نی. میراث د هغې ښځې کېږي چې د خاوند په نکاح کې وي او خاوند ترې مړ شي. نو که ده په ژوند پرېښي نو خو نکاح ختم شوې ده، نو د هغې میراث نه کېږي او مهر یې کېږي. چاوی دا غسل لپاره تیمم کولی شي که نه؟ او کولی شي. د اودس په ځای تیمم کولی شي، د غسل په ځای تیمم کولی شي. تیمم کې فرق نشته، خو د غسل تیمم په غسل ماتیږي او د اودس تیمم په اودس ماتیږي. دا وخت کې مثلا یو مریض د لمبلی نشي، نه په یخو اوبو نه په ګرمو اوبو، یا ډاکټر منع کړي چې د اوبو استعمال در باندې نو دی به تیمم وایي د غسل لپاره. نو تیمم د غسل باندې منظم کولی شي، هر څه کولی شي. او که بیا اودس شو نو بیا د اودس دپاره تیمم موجوده. دا ړومبی تیمم د دواړو دپاره بس ده، لکه غسل د اودس او غسل دواړو دپاره کې. چاوی چې سړی خپله لور خرڅه کړي پیسې پې والي او بیا پې ځان له واده کوي، نو دا ګناه ده که نه ده؟ سخته ګناه ده، سخت مجرم دی د خدای. لور خرڅول دا آخري درجه ظلم دی په انسانیت. دا بعضې پښتانه کوي، بعضې قبایل کوي، بلوچستان کې، تیرا کې او په افغانستان کې او دلته ممند و سوات کې. د دواړو جهانو سردار وایي د ابو داود شریف حدیث دی چې دریو کسانو سره به په خپله د خدای جګړه د دې مرۍ نه به یې نیولې، وی ثلاثتن انا خصمهم یوم القیامه. دریو کسانو سره خدای پاک به مدعی وي، نو چې خدای مدعی شو خلاصوي به دې څوک؟ نو یو پکې دا دی ورجلا باع حرا فاکل ثمنه، یو هغه سړی دی چې اصیل بنیادم خرڅ کړي او پیسې ځان لوالي. نو دا ډېر سخت ظلم دی. ته چې لور خرڅې، زوی ولې نه خرڅې؟ زوی لور کې څه فرق دی؟ دواړه اصیل بنیادمان دي. یو هغه سړی دی چې په مزدوري وکړي او بیا مزدوري نه ورکړي. دریم هغه سړی دی چې د خدای په نوم چا سره واده وکړي چې زما او ستا په منځ کې خدای ګواه، خدای ذموار، او بیا ورسره ټګي وکړي، هغه عهد پوره کوي نه. نو خدای پاک وایي دې درو کسانو سره به زما د قیامت پر ورځ دعوه وي. نو ښځه خرڅول دا آخري درجه ظلم دی. خلق وی جوړ د اسلام کې، د اسلام کې نه دی، دا خو د آخرت خلق کوي مرده. نو ښځه خرڅول ښه کار نه. چې څوک ښځې خرڅوي دې سره ډېرې بدۍ راځي. ښځه میراث کوي، بیا ښځې خاوند مړ شي د هغې د ازادۍ حق نه بس وی دا خو مونږ اخیستې ده. یو کلي ته زه تللی، یو پیر شانتې م ځان ته وی سپین ږیری، هغې ما ته یې ژړل، ما یې کاکاجي ولې؟ وی زوی له مې واده کړی، اووه ورځې پس مړ شو هغه زوی مې. ما یې چا ویشتی؟ وی نه، په خپل مرګ مړ شو. نو زه م خفه شو. بیا م ورته هسې اتفاقا وی، ما یې کاکاجي هغه انګور سره به څه چل کوې؟ وی زما یو زوی دی په سکول کې سبق وایي په 5 جماعت کې، دا به هغه ته ناست دی. ما یې دا ولې؟ خو آزاده ښځه ده، خپل مور پلار که راضي کړه، دا بس ده. وی نه، دا خو مونږ پې پیسې ورکړي. نو چې څوک ښځې خرڅوي دی آخري لور یې تباه کړه، ځکه هغې نه غوا جوړه شي. یو سړی ماله راغی، وی ته فلانکي ته ووایه چې لور مې واده کړې ده او خاوند دی په عربو کې دی، نو مونږ کره یې نه را پرېږدي، هغه سخرې. وی ستا خبره مني. نو ما ته معلوم و قبایلو، ما وی تا خو پې پیسې نه دی اخیستې، ما پې 80,000 روپۍ اخیستې دي. نو ما چې تا ته غوا جوړه کړې ده، تا خپله لور د غوا په نظر کتلې ده، نو زه هغه ته ویلی شم چې دا غوا واپس ورکړې. که تا دا خپله لور ګڼلې
ټیک ته د ښځې مهر دی خو هغه مهر د هغې شی دی. نو چې تا د خپلې لور نه غوا جوړه کړې ده زه هغه ته دا نشم ویلی چې غوا ورولېږه. لیور سره ژوند کم دی روا دی چې خاوند دی عربو ته تلي دا به مور پلار کر راځي. البته که ډېر ګڼ کور وي نو خیر دی، ځان له د لیور سره روندار نشي اوسېدی. دواړو جهانو سردار وایي لیور نه به جدی وی سیب الحمو لیور وی الحمو الموت، لیور خو مرگ دی، لیور سره به روندار نه اوسېږي. چې چا سره د کمې ښځې نکاح کېږي نو هغې سره استوګنه بنده ده جدا. وی خلک د اختر نه پس سهار ادیرې ته ځي، نو داسې سنت نه دی، نه د اختر په آدابو کې دی. هسې که خلک لاړه نه سنت دی نه د دغې ورځې حکم دی، نه د دواړو جهانو سردار د اختر په ورځ مخبرۍ له تله دی. خو که څوک په دې غرض لاړ شي چې مخبره ده زه د مور پلار زیارت کوم، خو د اختر په آدابو کې دا نه دی داخل، نه په یو کتاب کې شته. دا د دې زړو ښځو مسلې دي. زمونږ د پښتنو رواجونه یا زړې ښځې جوړی یا قمقل شیخان بې علمه. بې علمه شیخین کفر دی. دې نږدې کلو کې ما ته دا بعض د تاسو ته یم دا رواج چې 3 ورځې به ټول د کلي خلک قبر نه ځي، هلته به دعا کوي. هلکه دا درته چا وی؟ ولې خلک په عذابه وی؟ که یو سړی په خپله د پلار قبر له لاړ شي د مور نو ټیک ته، خو د ټول کلي خلک په دې پابند کول چې هلته به ځو دا نشته په شریعت کې. دا دې کلي 2-3 کلو کې ده، نه چارسده کې شته، نه مردان کې شته، نه پیښو بنو کې شته. کم رواج چې په یو کلي کې نور عالم اسلام کې نه پیږي چې دا خطا دی، د دې څه ثبوت نشته. یو زما ورور په ایبټ آباد کې نوکر دی او موږ په پیښور کې یو. نو ایبټ آباد کې خو د لږې ورځو دپاره نه ځي، هلته به هم پوره مونځ کوي، پیښور کې به هم پوره مونځ کوي، په لاره به د سفر مونځ کوي. چاوی ما سره 3 کمپیوټر دي خو په هغې زه ځان له مزدوري کوم، نو په هغې زکات نشته. په مزدوري کې در سره جمع شو د خرچ نه سوا او هغه خاص مقدار ته ورسېد او 1 کال پې تیر شو، نو په هغې کې زکات دی. کم مشین، کم آله، کم څاروي، کم موټر لاری چې سړی د مزدورۍ په شکل استعمالی په هغې کې زکات نه. یو کارخانه د 6 کروڑه روپۍ دې پې لګولې، خو ته د کارخانې آمدن ته ناست دی، نو په کارخانه زکات نشته. په آمدن 40 غوان در سره دي خو مزدوري پې کوې، نو په غوانو زکات نشته. 6 بسونه دي خو چلی پنډې او پیښور په منځ کې، نو په بسونو زکات نشته. په پیسو که جمع شوې او کال پې تیر شو خاص اندازې ته ورسېدې په هغې زکات. کوم شي چې د ګټې ذریعه وي هغه خرڅي پیسې ګټې، نو په هغې کې نه. پرتوک په ولاړ اغوستل سنت دی که په ناسته، چې کومه تا ته اسانه او پرده پکې. ګیره په ولاړه ګمونځ کول پکار دی که په ناسته، چې په کومه درته اسانه یې کوه، شریعت کې پابندي نشته. پټکي په ولاړه په سرول پکار دی که په ناسته، چې په کومه تا ته اسانه. خدای او رسول پابندي نه ده لګولې ځان باندې، ولې پابندي لګوي؟ زمونږ د علاقو کې اثر دا رواج سړي متیازې وکړي که نه نو زر لاسونه به وینځي. دا نه سنت دی نه ضروري ده. سړي کاغذ استعمال کړي، پاکه لوټې استعمال کړي، نو لاس خو پاک دی. لاس وینځل د ډوډۍ دپاره دی. نو که اودس دې په کاغذ وچ کړي ټیشو پیپر یا په لوټو، نو د لاس وینځل په هغه سات ضروري نه دي. لاس به ډوډۍ له وینځي. زر به تا پسې لوټه راوځغلی چې لاس وینځه، هلکه ډوډۍ ته کښېنم څه، لاس پاکي. لاسو که مچازو سره لګېدلي نو بیا هم یو خبره ده پلید شو، او لاس چې مچازو سره نه لګېدلی په کاغذ دې ځان پاک کړي یا په لوټه دې ځان پاک کړي، لاسونه دې هغه وینځلو ته حاجت نشته. ټیک ته چې ډوډۍ خورې بیا اودس کوې نو لاس وینځو. نو چې خدای او رسول یو پابندي نه لګولې، په ځان پابندي مه لګوئ. یو ښځه حافظه د قرآن، نو ښځو ته تراویح کولی شي او که کور کې نو کولی شي.
د ښځو جمع خو د بار نه به ښځو ته دعوت نه کوي، خپل کور کې یا ګوان سره متصل چې آنا جانا پکې ډیر نی، او ښځه امامه خو ښځه به په منځ کې ولاړی، ښځه به مخکې نی ولاړه. نو د ښځو جمع روانه، خو چې کور کې دننه په پرده کې د بار نه ښځې نه راځي، اورات نه جوړی، نو ټیک ده د خپل کور ښځې ورپسې ولاړې یا حافظ ملګرې او قرآن شریف پوی په تراو کې، نو کوي د ښځو جمع روانه، خو په منځ کې به ولاړی، مخکې نه. شاده یو څه فرضي خبره تاسو کړه، یو سړی خپل امامتي پوره نه کوي، یو تنخواه لري او داسې او داسې، دا ور سره په نصیحت خبره خلاصه کوي، تنخواه ته آرام نشو ویلی. چا وی چې المرګور لم پیسې ورکړي دي 9000 او به نفع نقصان ټولو کې شریک یو، میاش کې کله 1100 راکوي کله 900. ټیک ته دا سود نه دی، سود دی چې مخکې نه ورته ویلي شوي چې دومره به راکې، او که دا ورته ویلي شوي وروره کاروبار کوه چې څومره راشي هغه به نیمه یا به 2 حصې ستا 1 حصه زما، نو چې نسبت معلوم او مقدار نی معلوم، نو دا سود نه دی. نسبت دی ته وایي چې نیمه ستا او نیمه زما، لکه زمیندارۍ باندې خلک ځمکه ورکړي زمونږ طرف ته، زمیندار ته وایي نیمه ستا نیمه زما، نو دا روا ده. او که زمیندار له ورکړي دا پټي کې غنم وکره خو ماله به 40 منه راکې زیاتی ستا، نو دا سود دی. مقدار به نه معلومه، کیدای شي چې دغه 40 منه وکړي، نو بیا دغه زمیندار خواري لاړه، او چې وایي نه نیمه ستا نیمه زما، نو که زیات وي که کم وي، که تاوانی د دواړو به وي که ګټه یې د دواړو به وي. وی که ښځه خاوند په لار روانه وي، نو سړی به مخکې روان وي که ښځه، دې کې شریعت څه پابندي نه ده کړې، هسې د سړي یو عزت دی، نو سړی دې مخکې روان وي، خو که ښځه مخکې شي نو خیر دی. چاوی زما مړی خرابه ده، خدای پاک دې روغ جوړ کړي. یو ښځې اولاد شي، نو چې کمې پورې وینه راځي، نو دا دې ته نفاس وایي، څلوېښتي وایي. دا 40 ورځې آخري حد دی زمونږ مذهب کې، نو 40 ورځو نه پس که وینه راځي، نو په 40مه به ولامبي، باقي به مونځ شروع کړي، روجې به نیسي، خاوند ورته نږدې کېدی شي، دغې اخوا ته به یې 40 نه وایي. او که په منځ کې ودرېده، نو ښځه د اندازې ته ګوري، که وینه بیا نه راتله، نو بس وبلامبي مونځ به شروع کړي. دا 40 چې ده، نو دا 40 آخري ورځې دي، د دې نه زیات زمونږ مذهب کې وینه. یو ښځه ډاکټر ته ځي ضرورت له یا عالم له د مسلو لپاره، نو دا تلی شي، خو د مخ نه د علاوه یا د ضرورت د ځای نه د علاوه بل ځای ورته نه ښایي، مسلو لتی شي، ډاکټر لتی شي. تلاوت په وخت کې که سړی اعوذ بالله ونه وایي بسم الله وایي، نو څنګه ده؟ نه، اعوذ بالله فرض ده. قرآن شریف کې 14مه پاره کې آیات ته فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، چې کله قرآن شریف لولې، نو د شیطان نامان غواړه، اعوذ بالله ووایه. اعوذ بالله وینا ضروري ده، او بسم الله سنت ده. بسم الله که دې پرېښوده څه دومره حرج نشته، او اعوذ بالله به نه پرېږدي. ټیک ته یو ځل ضروري ده په اول کې چې تلاوت شروع کې، بیا د هر صورت په سر کې بسم الله کافي ده، بیا اعوذ بالله ته حاجت نشته، خو د قرآن شریف په شروع کې به اعوذ بالله وایه. مصافحه په یو لاس ادا کېږي، خو 2 لاسه غوره دي، هغې باندې سنت ادا کېږي، خو 2 لاسه غوره دي. او بخاري شریف کې په 2 لاسونو باب ایښی دی. زمونږ وطن کې چونکې دا یو لاس رواج د انګریزانو لاټي برنسانو،
او فیشن ته جوړ شوی. نو زما دلته یو لاس نه دی خوښ، کنی په یو لاس هم کېږي، عربو کې په یو لاس کوي، بعضې مذهبونو کې. نو دل سلام په دواړو لاسونو خوښ، یو بل سره په دواړو لاس، کنی په یو لاس هم سنت ادا کېږي. خو ما ورته وایي دلته د انګریزانو طریقه جنټلمینانو، نو زما نه ده خوښه. وی تبلیغی جماعت کله تشکیل شي د شلو ورځې لپاره، خو درې څلور ورځې په خپل جماعت کې تېروي. نو چې کومې پورې په خپل کلي کې، نو دی مسافر نه دی، چې د کلي د حد نه وځي آخري کور نه، نو علی سفر شروع کېږي. خو چې اندازې دومره چې د سفر ځای پورې ځي، مثلا د دې ځای نه پنډۍ ته لاهور ته، نو بیا به سفر وي. او که نه د دې ځای نه مردان ته ځي، نو مردان خو سفر نه، یا چارسدې ته ځي. کلي کې به مونځ پوره کوي، چې څو پورې د ښار نه بار ته روان شوي نه، په اراده باندې سړی مسافر کېږي نه، پتلو مسافر کېږي. دا چهاردام په ځای کې امتیازې کول څنګه دي؟ ښه نه دي، ځکه چې احادیثو نه معلومېږي چې د چهاردام اوبه تللې کېږي. نو د پلیت ځای کې مه تویوه چې کوم ځای دې امتیازې کړي، چې کوم ځای امتیازې شوي د هغې نه لږ برطرفه چهاردام کوه. خو که ضرورت وي بل ځای وي نه، نو خیر دی. خو ښه دا ده چې د چهاردام ځای دې جدای او د امتیازو کولو ځای دې جدای. چاوی دا رښتیا ده چې سړی په آخري عمر کې ناجوړی او په ناجوړتیا کې بیمار شي، خدای ورسره ډېر احسان کوي. او کله په ګناهونو په بیمارو خدای ګناهونه ختم کړي. کله یو سړي دپاره لوی درجې مقرري او عمل یې لږ کمي، هغه درجو ته نه رسي، نو خدای پې تکلیفات راولي. په لوی لویو پاکانو اولیاو پیغمبرانو باندې تکلیفات راغلي. د دواړو جهانو سردار دومره سخته تبه وه، یو صحابي په لاس کې خود عبدالله ابن مسعود وی قربان ستا خو بدن ډېر سخت یشېږي، دا تاله 2 اجره درکړئ، وی او ماله خدای 2 اجره راکړي. نو کله د بزرګانو د پاکانو عالمانو درجې لوی لیکلي شوي او عمل یې لا هغې ته نه رسېدلی، نو دنیا کې پې مصائب او تکلیفات راشي. کله یو ګناهګار خدای ته ګناه معاف کړي، نو بیمارو سره خدای ګناهونه معاف کړي. چاوی یو سړی د مور خویندو ته او وروڼو ته په ښه نظر نه ګوري، نه د هغوی سره ښه سلوک کوي او نه ورسره امداد کوي، او مدرسې مخکې او خلقو ته د دین خبرې کوي، نو دا څنګه سړی دی؟ نو یو کار یې خو ښه دی، خو دا بل کار یې د ګناه دی. اول احسان د مور سره، د وروڼو سره، د خویندو سره پکار دی. دا قمقل شیخ دی چې هلکه کوم شي در باندې ضروري دی هغې طرف ته توجه نه کوي. مور سره احسان کول، خویندو سره، وروڼو سره، دا خو ضروري خبره. چاوی که رمضان په میاشت کې څوک روجې نیسي خو مونځ نه کوي، نو دې څنګه دی؟ او پردو ښځو ته ګوري روجې کېږي که نه؟ روجې کېږي خو ګناهګار دی. مونځ خو ډېر لویه درجه لري، چې څوک مونځ قصدن پرېږدي، نو یو مذهب کې خو وایي دی د اسلام نه ووت. سعودي عربو کې دا مذهب دی. 2 مذهبونو کې دا ده چې د اسلام نه نه دی وتی، خو سزا قتل دی چې سر ته پرېږدي. اړمبي مذهب والوي د مسلمانانو مخبره کې به نه ښخوي که مړ شو، نه به پې څوک جنازه کوي، ځکه دا مردار مړ دی. او د 2 مذهبونو کې وایي سخت حکم یې سخت دی، خو د مسلمان دی، نو د مسلمانانو مخبره کې به یې ښخوي او جنازه پې کوي. زمونږ مذهب کې دا دی چې بې علما د سړی به حکومت ونیسي، وی به چې خی خشکی او توبهګار شي، وینه تیوزي، بدن یې تڼاکې شي او د حکومت دا یقین ناشي، یو څو ورځې به یې جیل ته مچوي، چې دې نه پس په دې مونځ نه پرېږدي، نو بیا به علي خوشي کوي، او کنې دې به تړلی پروت دي او وی به یې سپی. دومره صح حکم دی د مونځ. نو روجې خو شوه،
خو د مونځ په حق کې سخت مجرم دی، او چې څوک ورته وایي د اسلام نه ووت بیا خو خبره ختم شو. چاوی او سړي ته وسوسې پیدا کیږي، وسوسو ته توجه نه ورکوي، ځکه چې وسوسو ته توجه ورکوي نو بیا نورې وسوسې پیدا. زر وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول الله روا ده. که سړی دا وایي په دې عقیده چې ملایکې ورته به همداسې ورسوي، خو صحابه کرام او تابعینو نه او د دین د امامانو نه په داسې طریقه درود شریف نه دی نقل. دغه شان وایه د مانځه کې چې مونږ وایو اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراهیم. او که دا عقیده وي چې د دواړو جهانو سردار اوري یا زما په سر ولاړ دی، نو بیا خو ډېره خطرناکه خبره ده، بیا خو جرم دی او غلطي ده، ځکه د دواړو جهانو سردار انسان دی، خدای نه دی. حاضر ناظر په سر ولاړ دا خدای پاک ذات دی. زمون ښکلی پیغمبر هغه په مدینه منوره کې ښخ دی، درود شریف ورته ملایکې رسوي. نو که چا د محبت د وجې نه داسې ووایي یا په دې عقیدې ووایي چې ملایکې ورته داسې ورسوي لکه خط کې چې سړی یو بل ته خطاب لیکي، نو ټیک ده، روا ده، خو بیا هم احتیاط په دې کې دی چې داسې دی نه وایي. او که دا عقیدې وي چې د دواړو جهانو سردار اوري په خپله او دا زما په سر ولاړ دی لکه د خدای پاک هر ځای کې موجود دی، نو دا عقیده د شرک ده، دې نه توبه وکړل پکار. مسلمان ته به څوک دغه نه دا یو جواب دی. درود شریف ووایه. دعا وکړئ چې خدای زمونږ په حالت رحم وکړي. د فلسطین مسلمانانو ته دعا وکړئ چې خدای پاک د اسرائیل د ظلم او د جنگونو نه محفوظ کړي. خدای اسرائیل او د اسرائیل مرګري امریکا په خپل کور کې په غم مبتلا کړي. د افغانستان مسلمانانو ته دعا وکړئ چې خدای پاک د امریکي او د کافرو د حملو نه محفوظ وساتي. خدای هلته د اسلام حکومت مستحکم کړي. زمونږ د حاکمانو ته هم دعا وکړئ چې خدای دوی کې عقل پیدا کړي، دوی کې خدای ایمان پیدا کړي، دوی کې خپله یره پیدا کړي. د آخرت فکر ګوره، یو ځل به ځو، ښځې هم پاتې دي، بنګلې هم پاتې دي، زامن هم پاتې دي او لږې ورځې دي. ګوره نو دا فکر پکار دی چې چېرته به پیش کیږو که نه، نو خدای دې زمونږ او د دوی د ټولو دا فکر پیدا کړي. برحمتک یا رحمت.